په حج باندې 12 لک روپۍ لګي او د دنیا د ګوټ ګوټ نه چې نو خلک راځي او یو ناره وي یو لبیک وي لبیک اللهم لبیک یا الله زه حاضر یم یا الله زه حاضر یم که هغه لبیک د مزدلفې په مقام کې وي که هغه لبیک د عرفات په میدان کې وي او که هغه لبیک د مینا په میدان کې وي او که هغه لبیک بیا په هر مقام او هر ځای کې وي حاجي صاحب 2 صادرې چولې چې په هغې کې جیب نه وي او د بیت الله شریف په خوا کې او دغه رنګې د حج په هره موقع کې که د دنیا بادشاه دی که وزیر دی که غریب دی که مالدار دی که سپین دی او که تور دی او که د دنیا د هر ګوټ نه راغلی دی د الله په دربار کې ټول یو برابر دی نو د حج دا سفر دا موږ او تاسو ته او دغه رنګې حج کوونکو ته یو پیغام د دې خبرې ورکوي څنګه چې تا کلی وطن پرېښودو څنګه چې تا بچي پرېښودل څنګه چې تا کاروبار پرېښودو او د بیت الله شریف د حج دپاره بیت الله ته رالې او دلته دې وکتېدل که تا ته څوک تکلیف هم درکړي که ټېله هم درکړي نو ته هغه ته هم وایه یار غلطي وشوه څه خیر دی تا له یو سبق درکوي د دې خبرې چې ته به صبر کې نو ستا دا صبر به صرف د حج د روزو سره تړلی نه وي بلکې ستا دا صبر دا چې کلي ته راشي نو دا به هم یو صبر وي څنګه چې حاجي صاحب د حج دپاره تللی دی او هلته کې 15 وخته په تکبیر الاح سره چې دنه څه کوي څومره لارې وایي هوټلې کم ځای کې وي لرې لرې چې د یو مزد دپاره روانېږي نو ګنټه نیمه مخکې ووځي وایي چې یاره تکبیر الاح رانه فوت نه شي ولې دومره پیسې مې لګولې دي راغلی یمه دلته د عمرې دپاره او دلته د حج دپاره نو د هر مزد دپاره ګنټه مخکې ځي او بعضې حاجي صاحب چې سهار لاړ شي وایي زه واپسې نه ځم هوټل ته زما وخت به خراب شي او زما نه به تکبیر الاح فوت شي نو هلته کې پروت وي په بیت الله شریف کې او دغه رنګې په مسجد نبوي کې پاتې کېږي او شپې له صرف هوټل ته ځي دا یو سبق تاله درکوي چې دا 40 ورځې تا د تکبیر الاح سره مونځ کړی دی تا به ګنټه نیمه مخکې لار واله او بیا د جمعې په ورځ چې خلک ځي نو دومره رش وي چې خلک 9 بجې او 10 بجې د مونځ دپاره وځي وایي هسې نه چې بیا راته ځای نه میلاویږي دا یو سبق تاله درکوي چې حاجي صاحب ته کلي ته لاړ شي نو ورې هسې نه چې د حج په ورځو کې خو دې اعمال وکړله د حج نه ځان سره یو سبق دا موړه چې څنګه دې دلته اعمال کول دغه رنګې به هلته هم اعمال کې علما فرمایي د قبول شوي حج علامت دا دی چې ته وایې چې او زما حج الله تعالی قبول کړی دی نو د هغې علامت دا دی چې ته ځان ته وګوره تا کې تبدیلي راغلی ده او که نه تا کې تبدیلي راغله او که نه ته چې څنګه د کور نه را روانېدي ته څنګه وې او واپس چې د بیت الله شریف نه لاړې تا کې څه بدلي راغله تا کې بدلون د څه شي راغی که چېرې تا کې بدلون د اعمالو راغی که چېرې تا کې بدلون د عقیدې راغی که چېرې تا کې بدلون د دې خبرې راغی چې تا ګناه پرېښودله تا رشوت پرېښودو تا سود پرېښودو 15 وخته تکبیر الله سره مونځ له راځي هغه اعمال به کوم چې کوم بیت الله شریف کې کول نو په دې خوشحاله شه چې الله تعالی ستا حج قبول کړی دی